حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل. دا ابو اسحاق شیبانی وايي د نوم سليمان دی. وی ما د خپل استاد زر بن حبیش نا د تفسیر د دې قول د الله تپوسو کو چې سیب ما ته د دې تفسیر وکا. هغه آیات دا دی پکانا قابا قوسین او ادنا پشو دا جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قاب قوسین پشان دون ورته نږدې شو څنګه چې قاب قوسین نږدې کیږي هغه دواړه قابونه د دوو لیندو. دې لپاره یو خبره زده کول ضروري. د عربو دا طریقه وه په جاهلیت په زمانه کې چې روغه به یې کوله نو تا به هم خپله لینده راوړه او ما به لندې داسې ویني داسې لینده وه داسې دلته به دوه دغه تسمې وي دلته پکې پټاپ خلک یې به یې پیشته او جنګونه یې پرې کول هغه لندې هغه مرغو لندې نه وې زمونږ دا خو داسې ویني نو دې ته هم قاب وایي او دې ته هم قاب وایي دې ته هم قاب وایي او دې ته هم قاب وایي. نو دا جوړه به کوله نه خلک به ناستو هغه جانب به خپله لینده راواخیسته کې به یې کوله او بل به ورته لینده به ورسې کېښوده چې موږ د نن نه وروستو داسې شوي داسې دا کنایه ده د انتهایي نږدې کېدلو د انتهایي نږدې کېدلو. نو قرآن په هغه اصطلاح باندې قرآن خو د قوم په اصطلاح روان دی. نو قرآن وفرمایل چې جبریل علیه السلام محمد علیه السلام ته داسې شو که قاب قوسین دا قاب قوسین دا قانون دی چې د یوې تثنیې اضافت بلې ته کوې نو تثنیه اوله به مفرد کې نو دا قاب قوسین دی نو قاب قوسین ته مثال شو په شان دغه دوو قابونو د دوو لیندو دونه نږدې شو او دا او په معنا د بل ادنا بلکې د دې نه زیات نږدې شو یعنی انتهایی نږدې شو ورته. فاوحى الى عبده پس وحی وکړه بنده د الله ته ما اوحى هغه چې وحی وکړه. حدثنا ابن مسعود انه راى جبريل له 600 جناح. وی ما ته بیان کړو عبدالله زید مسعود رضی الله تعالی عنه چې دی نبی علیہ السلام جبریل لیدلی او د جبریل 600 وزرې یعنی نبی علیہ السلام جبریل په مختلفو صورتونو کې لیدلی دی. خدای په خپل صورت کې چې په کوم الله پیدا کړی دی چې د هغه 600 وزرې دي هذا سورة أوليدا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبان الأعمش عن أبي هريرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى يقينا أولد دي پیغمبر من آيات ربه دا آياتونو دا قدرت دا خپل پروردگار لوی لوی. قال رأى رفرفا احزرا سد الافقا. ویلی دا رفرفا یو صادر لرا یو لاندیستونی لرا احزر چی شینو یعنی شین بسات داسی شنه غنده کپڑے ولی دلا کہ سڑے زانتا لاندی اچھی. دا پری جبریل باندې وو جبریل پاګې باندې صد الافقو دا د اسمان دا کناره بند کړي و داسې ټول
او دایم ترجمه ده چې رفرف د مراد وزر د جبریل تی مراد دی ویلی دا رفرفن احذر اغا وزر شنی صد الافقا چې د اسمان دا کناره بند کړي و د اسمان دا کناره بند کړي. حدثنا محمد بن عبد الله ابن اسماعيل حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن عون اخبرنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه چا چې دا خبر وکړه ګمان یې وکړه چې محمد علیه الصلاة والسلام لیدلی دی خپل رب فقد اعظم یقینا دخل فی امر عظیم په یو لوی کار کې وردن نشو. عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فاغ خلقو کې شامل دا عبداللہ عزیز مسعود رضی اللہ عنہ پدی کې دې سمرګره دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پروردگار نه دی لیدلی اگر چې دې په مقابله کې جمهور صحابه وایي چې الله دی. دا یو اختلافیه مسله ده اختلفت قدیما وحدیثا فی رؤیته صلی الله علیه وسلم ربه لیلة الاسراء. د پخوا زمانه نه او اوس په نوې زمانه کې دا اختلاف روان دی په مذهب عائشة و ابن مسعود الى نفيها. د عبد الله بن مسعود او عائشة ام المؤمنین مذهب دا دی چې نه دی لیدلی او ذهب ابن عباس وبعض آخرون منهم الى اثباتها چې لیدلی دی او الیه ذهب كعب الاخبار چې لوی عالم د یهود مسلمان شوی امام زهري واخرون وبه قال سائر اصحاب ابن عباس. دا عبد الله بن عباس سونه شاګردانی ټول په دې چې الله یې لري او په مادای کې وهو قول الاشعري واكثر اتباعه د امام اشعری او دا غیر اکثر مرګروم نه کرای دا. او نمبر 3 درې مسلک دار او بعضهم يتوقفون فيها اگی توقف کوي مونږ نه پوي چې لیدلې دی کوي مونږ نه دا وایي چې لیدلې دی نه دا وایي چې لیدلې دی بس توقف دی ته وایي. ولی ذکا لعدم الدلائل الواضحة على اهل الجانبين یو طرف ته مخکاره دلائل نشته لهذا توقف. والحق المذكور في سورة النجم من الدنو والتدلي يعني قرب قاب قوسين دا دلتا يقينا جبريل مراد دلتا جبريل مراد او ساق الآيات على ذلك او سو روندشت آياتهم فديدي. واي نووي الراجح المختار عند أكثر العلماء إنه رأى ببصره. نبي الإسلام بخبر استرقلي دلي الله. وقالت ان عائشة اغدا نمني انکار کیجینا پیگئی پریوانی ځکه دا سم روایتو کې راغلي دي چې نبی علیہ السلام چاته پوښتنه کو تاسو الله لیدلې دي یا زما او د الله په منځ کې اویا زره پردې وي نورانیون کیف اوراه یو نور ما بسنګ لیدلې دا سم راغلي بهر حال دا یو اختلافي مسله. حدثنا محمد يوسف حدثنا ابو اسامه حدثنا زكريا بن ابي زايدة عن ابي الاشوح عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله تعالى فأين قوله فكم ذكر دا قول دا الله شتدا خبرك ثم دنا فتدلى يعني ازديشا فتدلى نخن ازديشا
فکان قاب قوسین پشه پشان دغه دو قابونو په مقدار د دو قابونو د دو قوسینو او ادنا بلکې دینم نږدې شو. قالت ذاک جبریل. عائشہ ام المؤمنین ورته وایي دا جبریل لیکه الله ته ضمیر نه راځي، دا جبریل ته راځي. کان یاتیه فی صورت الرجل، راته به نبی علیہ السلام په صورت په شکل د سړي باندې، او انه اتاه هذه المره، او راغلی ورته په دغه کارت کې فی صورته التي هي صورته، هغه شکل کې چې کوم خدای خپل ورکړی دی. نو په صد الافق د کناره د اسماني بنده کړی و. حدثنا موسى ابن جرير ابن حازم حدثنا ابو الرجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين، دو سړي مې ولیدل، اتیانې ما ته رالل، فقال دا اوږد حدیث دی او په دې خبرې دي. دوی کله کله په دې حدیث کې کټ کوټه بوکي، هغه پکې پریدي بل ځای کې ذکر کړي، نو دلته ډېرې خبرې پاتې شوي دي. تلا ډېر ټوله شپه مزل یې وکړه، دا شی ولیده، دا یې ولیده، دا یې ولیده، دا یې ولیده. بیا ته نبي علیه السلام تپوس وکړي چې تاسو ماله دونه غټ چکر راکړه او دا دونه ګڼ شی نه ما ولیدل، تاسو خو ما ته د دې حقیقت بیان نه کړه که نه. دا څوک چې دا اورې بله و. نو فقاله دا د پیغمبر سوال په جواب کې، فقاله دواړو راته ویلي الذي يوقد النار مالک حازن النار، دا کم سړي چې اور بلولو دا مالکو دا خازن او واقدار او داروغه د جهنم دی. او انا جبریل و هذا میکائیل، دو سړي و کنه، ورته ویل چې یو جبریل زه جبریل یم او دا مې میکائیل ملګری دی. السلام علیکم پیږئ پریوان. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته، کله چې سړی خپل ښځې نه مطالبه وکړي چې زما خواله راشه، اله پې راشي، زما کټ ته راشه، زما بسترې ته راشه، فابت، هغه انکار وکړي نه راځي، ماته غضبانه، او دا خاوند دا شونډې چیچي غوسه دی، نو لعنتها الملائکتو، په دې ښځه فرشتې لعنت وایي، حتی تصبحه، حتی چې دا ښځه سبا سهاره پورې پې لعنت وایي. تابعه، تابعداري کړې ده ابو عوانه پر ایستلو دې حدیث باندې شعبه او ابو حمزه او ابن داود او ابو معاویه د اعمشنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنصاري النبي عليه السلام نوردلو يقول ثم فتر الوحي عني، دا آیاتونه چې نازل شو بیا مانه وحی بند شو، فترة بندیدل. وبينما أنا أمشي ناسا فزروان ما سمعت صوتا من السماء، دا اسمان نم یواز واورده، ورفعت بصري ما ورته سترګې اوچتې کړې قبل السماء، طرف د اسمان ته، فإذا الملك الذي جاني بحرا، ناسا پاغه فرشته ده کوم چې ما ته په حرا کې راغلی وه، قائد على کرسي، ناس سره په یو کرسۍ باندې بین السماء والارض، چې دا کرسۍ د ځمکې او اسمان منځ کې لګېدلې ده. فجهزت منه، زه په رعب کې شوم د دې نه، ما باندې دا ټکي ته ګورئ دا ګران دی. فجهزت معنا زه په رعب کې شوم له ده نه، ما باندې یو رعب تواري شو، حتی حویت الارض، ځمکې ته ولوېدم. فجئت اهلي، خپل کور والا ته رالمه حدیة الکبرى ته، فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، یعنی پرېږده بت پرستي، پیغمبر چېرته بت پرستي نه ده کړې،
همیشه شپه پرې ښودلو باندې. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شوبان قتاده حا وقال لي خليفته واي بخاري ما تدما وصاص خليفه ویلی دي. حدثنا يزيد بن زرع حدثنا سعيد بن قتاده عن ابي عليا حدثنا ابن عم نبيكم بیان کړي مونږ ته زوی د تر د پیغمبر چې هغه یعنی ابن عباس ته د نبی علیہ السلام نه راته بیان کړي. قال رأيت ليلة أسري بي ما ولید په هغه شپه چې په کومه شپه زه بوتلی شوی وم موسی مې ولید. رجل دا یو سړی دی آدمو غنم رنګی دی سور رنګی دی او طوال معنا د قد په لحاظ سره اوږد دی او جعدن دا ویښتې ګلګوتې ویښته لري. کأنه من رجال شنوعه گویا که ته به وایې چې دا ګینې د هغه سړو د شنوعه قبیلې نه دی چې دا د قحطان نه یوه قبیله ده. او رأیت عیسی په دغه شپه باندې ما عیسی هم ولیده. رجل مربوع دا یو سړی و متوسط نه ډېر لوړو او نه ډېر چیتی و. مربوع الخلق معنی دا دی معتدل الخلق برابر خلقت والا و او الى الحمر والبياض مایلو چې کومه دی سوروالی او سپینوالی ته او ثبت الراس دا ویښتې کلاو ګلګوتې نه و د عیسی. او رأیت مالکا خازن النار ومې لید مالک هغه داروغه د جهنم والدجال مې ولیده فی آیات په هغه نښو کې اراهن الله چې الله ماته ښودلې وي. نو فلا تکن فی مریة من لقائه پس مکه گا ته په شک کې د ملاوېدلو دینا. قال انس و ابو بکرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكه المدينه من الدجال. وی ساتي با پرشتي مدینه لره دجال نه. دجال په ټولي دنیا ته زیو هر خار ته بدل کیږي خو مدینه ته نشي دنه کېږي. او ان شاء الله بیا مخکې سبق وایي بس ته پرې ځه.